یا وی خو دروغجن وي بیا سې حالت ادراکي پیدا کېږي نور قیام کې خو ځان نه وي په دې چې دا قضیه مطابق لیل واقع ده لکه تا ته پته چې دروغ دی بیا چې دروغ به څنګه ته ځان کې په دې چې دا قضیه مطابق لیل واقع ده یا له سره قضیه نه مفردات مرکبات ناقصه مرکبات انشایی له سره حکایت وینه بیا یې ځان نه پیدا کېږي ځان هو قضیه نه بعد پیدا کېږي چې په دې خبرې ته ځان وکړي چې دغه قضیه چې په منحصره کې پرته ده دا مطابق لیل واقع ده اوس که منحصره کې قضیه وا خو دروغ وا نو ټیک ده دا قضیه منحصره کې ده بیا قیام ته لاړه یعنی عقل ور خیال شي خو بیا وروسته ځان نه پیدا کېږي شک په پیدا کېږي یا به انکار کوي تکذیب به کوي چې دا نه منه ده لکه تا ته پته چې قضیه دروغجنه یا به انکار کوي یا به شک کوي یا به وهم کوي یعنی یا به شک کوي چې دا دروغ دی یاره یا خو به وایي انکار کوي سټک فیصله به کوي چې دا دروغ دی یا به شک کوي چې د دې قضیه بلې قضیې دواړه برابرې دي داسې زه اعتماد نشم کولی چې زیدون قایم نو که علم چېرته اذهان و بنا په دې چې علم حالت ادراکي ده نور ده دا نور اذهان و باور و ځکه چې کته من حیثیه کې چې کومه قضیه پرته ده زیدون قایمون چې تا ور خیال نه ده چې ور خیال دې چې قیام کې راغله اوس مبتدا خبر نسبت درې صورته دا درې صورته په قیام کې سبب دی لپاره د وجود الاذهان بره اوس قیام کې ځان پیدا شي په دې خبره چې کته قضیه مطابق للواقع ده دا ایزان فقط تصدیق تا پرای د محققینو حکم او ځکه علم حالت ادراکی ده د حالت ادراکی ده و الا فتصور ساذج کایزان نو باز دا ټول تصور ساذج ده ساذج معنی خالی ان لسان په تصور دا حالت ادراکی خود دا خو ساذج خالی ان لسان ده ساده ده یعنی ایزان میزان نشته پکې مثال مفردات نه بعدو مرکبات نه کیسو نه بعدو مرکب انشائیه نه بعدو یا جمله خبریه خو کاذبه وا تا ته پته و چې دا دروغ دي پیغمبر ایزان نه پیدا کی قیام کې چې نه پیدا کیږي یا ځکه باسي تش حالت ادراکی به مفردات نه بعد پیدا یا مرکبات نه کیسو نه بعد پیدا یا به انشاء نه بعد پیدا یا به جمله خبریه نه بعد پیدا خو کاذبه وي فتصور ساذج دا تصور دا ساذج خالی ان لسان دا شو نو ګره ان کان ایزان لنسبت اے اعتقاد لنسبت الخبریت ثبوتیه دا اوس تعمیم پکې کوي او دغه د سوال کې چې بعض خلکو اعتقاد وایي اته دلته ایزان ویل بعض خلکو دا څه وایي چې ان کان اعتقادا کدا علم اعتقاد په نسبت تامه خبري چې جزء قضیه ده په منحصره کې نامه بل ورته ویلو چې اصل ایزان په ټوله قضیه چې دا ټوله قضیه حکایت ته مطابق ویل واکې ده په دې سړي ایزان باوري خدای نسبت ولې یادې نسبت څه کوي چې دا نسبت اصل الحکایت ته یعنی اصل بنیاد دی حکایت دا نسبت تام ده زید ولاد د پکې لکه د سره حکایت جوړیږي چې د نه پکې اسه زید اسه قائم دا مفردات دي کوئی حکایتونه مې حکایتونه نشته خو اصل دی حکایت دا نسبت ته ځکه دا نسبت یادې او مشهورینو مذهب دغه ده چې ایزان تعلق دی نسبت سره ده اگر کبه دي کې مذهبونه دي بهرحال سلم کې به وای چې قضیه چې دا چوکوي چې نه ټوله قضیه متعلق او تصدیق ده چوکوي د نسبت په کې متعلق او تصدیق ده اي اعتقادا او چوکي ځان وای چې اعتقاد نو دغه د سوال کې ترغه ځان وای خلکو اعتقاد وای دا یو شی دي کنه ایزان باور اعتقاد باور یو شی اي اعتقاد لنسبت الخبريه کدا اعتقاد او باور په نسبت تامه خبري اوس تعمیم پکې کوي چې دا نسبت تامه خبري کله ایجابي وي لکه زید الکامل کله سلبي وي لکه زید الناسب کامل دا نه چې خامخا به ایجابي وي ایجابي که سلبي لنسبت الخبريه لپاره نسبت تامه خبري ولې ورته چې دا حکایتي واقع نه کنه دا منشد حکایت ته واقع نه الثبوتيه یعنی نسبت ایجابي وي ثبوتي کلیزان لکه ایزان په دې خبره بین زیدن قائم چې زید لاړ او سلبيه یا ایزان په سلب کله اعتقاد لکه اعتقاد بده بین ولایز به قائم فقد اختار مذهب الحکما دا وایي چې دا متین دا په کوم طرف لاړ
دا متن خو امام تفتازانی صاحب دا امام تفتازانی خو متکلم دا نو دا متکلمینو کې امام المتکلمین امام رازی چې مونږ امام دا په اصول د علم کلام کې دا ولې نه کېده یو مذهب ولې نه ذکر کوي وایي سړی دلته حکم او مذهب چې دا محققین دي کنه په دې خبره کې دوی تحقیق ته رسیدلی دي چې تصدیق ځان ته وایي بس خالی باور او علم اصل کې حالت ادراکی ده دا باور څه ده دا د حالت ادراکی قسم ده دا رڼا ده کنه دا ګورئ فقط اختار مذهب الحکما په تحقیق سره مختار کوم مصنف مذهب دی حکما څنګه مذهب دی حکما حيث جعل التصديق نفس الإذان په دې ته چې وی ګرځاو تصدیق عین ځان والحکم دا اصل کیسه کوي دا وای د ځان ته حکم وای دا دې پر وای چې تاسو نه اشتباه درکې څنګه بعد خو دا څه وای چې تصدیق حکم ده اته وای ځان ده دا وای ول حکم کنه دا ځان ته حکم وای دا حکم ځان ته وای یعنی حکم ډېر معنی دي حکم خبر ته وای زید قائمون کې قائمون ته حکم وای دا نسبت څه ده دا ته حکم وای دا ټوله قضیه څه ده دا ته حکم وای انتصاب ته حکم وای انتصاب معنا چې دا ته نسبت ته زړه کې نسبت خبرې مبتدا ده دا عمل څه ده چې تا دماغ عمل کوي چې خبر مبتدا ته ثابتې دې ته انتصاب وای دا ته حکم وای ایزان ته حکم وای نو دا وای چې دلته محققین دا څه وای حيث جعل التصديق نفس الإذان تصدیق عین ایزان ته ول حکم خپا کېږه ما چې ته څوک حکم ورته وایي بس دا ایزان حکم ده کنه ایزان ته حکم وایي یو معنا خو حکم ایزان دون المجموع المرکب منه ومن تصور الطرفین کما زعم الامام الرازی اوس ته وایي چې خدایم حکما او مذهب مختار کړ امام رازی مذهب وایي هغه یې نه مختار دون المجموع مجموعات تصدیق نه ویل چې څه مجموعه المرکب منه ومن تصور الطرفین چې مرکبی منو اذعان ومن تصور الطرفین التصور الطرفین کما زعم الامام رازی لکه دا خیال دی امام رازی دا سی ویل خدا به چو اجرا شو نو مجموع مرکب منو نسب حق اذعان ومن تصور الطرفین دا تصور الطرفین دا خو درې اجزا پکې راغلي یو منو یو دا حکم اذعان شو ایو تصور الطرفین نسبت ته پکې چکه درې تصورات پکار دي ایو حکم چلور اجزا دي اته تصور طرفین ده جواب دی چې تصور طرفین سره مراد تصور دی نسبت ته بیتبع مراد ده ځکه نسبت خو فرع طرفین ده چې طرفین نه مبتدا خبر به نسبت چیرته راځي نو دا تصور دی نسبت دا ور سره مراد ده خدا طرفین تصور ذکر کړ اصالت لوجنه ولی مبتدا خبر خو ځای اصلي دي دا نسبت خو جزء انتزاعي ده دا به ته منتزع کې زید ولړ دا دواله چې شتا دا شتاوله به ته انتزاع کې نو دا انتزاعات نه ده اصل اجزاء دا دوه دي ځکه تصور طرفین ویل ورنه مراد تصور د اطراف سره سره مبتدا خبر نسبت دا درې تصورات ایو حکم به معنی لسان دا مذهب د امام رازی ده لہذا تصدیق د په باندې مرکب نه چلو اجزاونه یو اذعان ادری تصور اوس اذعان علم ده التصور د مبتدا علم ده التصور د خبر علم ده التصور د نسبت علم ده دا ټول علم ده اذعان علم ده د کیزان حالت ادراکی ده کیفیت ته کنه باور ده دا حالت ادراکی دا علم دا درې نور علم مبتدا خبر نسبت درې تصورات نو درې تصورات یو اذعان مجموع علم ده دا مجموعه تصدیق ده یوازې نه دا اذعان تصدیق ته امام رازی کې یو قول ده ادوم قول ده چې امام رازی دا څه وایي چې درې تصورات چې دا مو ویل مبتدا خبر نسبت به شرط الحکم اذعان دا حکم جز نه ده پکې دا حکم شرط ده بنا په دې چې حکم اذعان ته نه وایي حکم انتصاب ته وایي نسبت کول د خبر مبتدا ته دا کول دا عمل ده کنه عمل خو من حیثیه کې او قیام کې نه عمل خو چې څومره کې خو ذهن من حیثیه کې
دې ته کارونه وایي. لکه ته وایي چې مونږ کارونه دي ځکه مطالعه نه کوو. مونږ کارونه دي. نو دا کارونه کیسې کتارې دا من حیثیه کی ګوره قیام کی نه. نو دا انتصاب خو عمل ده کنه. عمل څه شي عمل؟ یعنی نسبت ته خبر مبتدا ته چې دا نسبت وکي کول وکي د خبر مبتدا ته نسبت وکي. نو چې خبر مبتدا ته نسبت وکي دا کول دي. دا کول عمل ده. عمل من حیثیه کی من حیثیه کی خو سره علم ویني علم قیام کی. نو دا انتصاب شرط ده. دا جز تصدیق نه کیږي. ولې؟ ځکه بیا خو تصدیق علم ده. بیا به دا مرکب شي من العلم و غیر العلم. چې و علمي پکې دا درې تصورات ایوب نسبت کولی عمل چې من حیثیه کې ده. من حیثیه کې خو سره علم ویني. نو لازم چې ترکیب دې شای د تصدیق من العلم و غیر العلم. علم شدرې تصورات غیر علم پکې راغلی. هم مرکب علم غیر علم نه غیر علمي ځکه نتیجه تابع ده خسر. نو به تصدیق سره علم نشه. به څنګه دا قسم دی علم نه ایوا دومره وجه ده چې دا انتصاب څه ده؟ دا خو فعل ده. ځکه انتصاب پښتو معنی نسبت کول د خبر مبتدا ته. نو نسبت کول د خبر مبتدا ته کول. نو کول خو فعل ده. دا خو فعل شو. درې تصورات شو. نو فعل خو علم له سره دانه تاسو ویل دي مرکات کې وغیرہ چې علم څوک وایي انفعال کا مقوله نه ده څوک وایي کیف ده څوک وایي اضافت. فعل خو چانه دی ویلي چې فعل علم ده. دا نسبت کول د خبر مبتدا ته چې انتصاب دا خو فعل ده کار ده فعل ده چې خبر مبتدا ته منسوب کی په من حیثیه کې. نو دا فعل ده. فعل خو سره علم دانه. یو څنګه دا وجود تصدیق ګرځي. دا وجود تصدیق نشي کېدای ځکه فعل علم نه ده. بیا بلکې کدا جز تصدیق کې به لازم شي ترکیب د تصدیق مقولات متباینونه. ځکه یو به فعلی دا مقوله الفعل شي نسبت کول. درې تصورات دي علم ده. نو علم خو یا کیفی یا اضافت یا انفعالی تاویل. دلته کیف تعالی ادراکی ده. نو لازم شي ترکیب د تصدیق مقولات متباینونه. یو مقوله د فعل ده چې انتصاب ده. دا درې تصورات دي علم ده. نو علم یا کیف یا اضافت یا انفعالی چارو یې ګڼي. ترکیب د تصدیق مقولات متباینونه باطل. ولې باطل؟ په دې اتفاق ته ټولو حکم او چې علم یې مقوله نه ده دوونه نه ده بل مقولات خو متباینه کړي. اجو شای چې متبایناتونه مرکبي دا خو امر اعتباري. کوزل الحجر فی جنب الانسان لکه کانه ترخ کې ونیسي. نو کانه یا دینه ترکیب راځي. خدا خو ترکیب اعتباري ده. کته توجه بځه کانه وخت وګورئ ترکیب بوران داش. نو ګوره دا ویل ومن تصور طرفین کما ذو الامام کدا زام کړه د امام رازی په دې خبره پوښتنه ده ما چې ویل واختار مذهب القدماء حيث جعل التصديق متعلق اللسان والحكم الذي وجود اخيرا للكاذب ونيله الخبريه ثبوتيه او سلبيه. و دا وایي چې لکه دلته د داسې ویل متن کې ان کان اذعان لنسبته کدا علم اذعان په نسبت نو دا تصدیق ده. نو متعلق التصدیق کی نسبت وګرځاو دا څه چلو کړ. متعلق التصدیق خصولم وایي چې ټوله قضیه ده مجمله قضیه. دا متعلق التصدیق ده. مجمله قضیه چاته وایي چې په یو لحاظ کې وي. لکه یو دا واستو دا جمعات موجود ده دا ټوله قضیه په یو لحاظ کې ده بدیهي ده کنه. یو شای چې بدیهي په یو لحاظ کې تاسو ته نه وایي چې یو جمعات یو موجوده یو دا تاسو خو نه وایي وای دا موزه جمعات موجود ده په لحاظ واحده کې. نو چې په یو لحاظ کې وي مبتدا خبر نسبت دې ته قضیه مجمله وایي. چې په دریو لحاظاتو کې بیا مفصله ده. ګرانه کیسه چې حج فرض ده نه به داسې وکړي چې حج فرض دی دا خو په کار ده. نو حج ته به دې ذهن ځي فرض ته به دې ذهن ځي ده ته به دې ذهن ځي. مې دا ته قضیه مفصله وایي چې په دریو لحاظاتو کې وي. خو دا ګرانه کیسه چې وي یا دې اورېدلې نه هم دی واورې مې سړي مبتدا خبر ته ځین دي. نه مصرف خدا سے وایي چې متعلق ته تصدیق قضیه مجمله ده. امام رازی دا سے وایي چې متعلق ته تصدیق قضیه مفصله ده.
نور ډېر مذهبونه دي ته خو دلته داسې وکړه امکان اذان للنسبت علم که اذان په نسبت تا خو متعلق التصدیق نسبت وګرځاو دا خو د ښه کار نه وکړ دا وایي دا خو متقدمینو مذهب ده که نه حکما متقدمین داسې وایي چې متعلق التصدیق نسبت تامې خبرې ده ځکه تصدیق اصل کې په دې خبرې باندې چې د حکایت مطابق للواقع ده اصل د حکایت نسبت ده دا نسبت اصل حاکی چې ده دا خو دا نسبت تامې خبرې ده چې نسبت نه وي بیا حکایت چېرته راځي بیا خو مفردات دي مبتدا دا خبر د ځان ته پراته دي بیا خو له سره مبتدا ورته ویلی کېږي نه خبر ورته ویلی کېږي مفردات به ورته وایي ځکه یې ویله مختار مذهب القدما مختار که مذهب د قدما څنګه مختار حيث جعلت متعلق ایزان په دې طور چې وګرځولی مصنف متعلق الیزان متعلق التصدیق والحکم او متعلق الحکم حکم ایزان خو یو شی الذي وجوزا اخيرا للقاضي کوم شی متعلق التصدیق الذي هغه شی چې دا جز اخیر د قضیې ده هو نسبت التامة الخبریه نسبت تامه خبریه دا جز اخیر ده جز اخیر څنګه ده ځکه مبتدا خبر اصل دی دا تنه منتزع ده نو دا اخیرنه جز ده جز اخیر ته وایي علت موجبه جز اخیر ته علت موجبه وایي علت موجبه څه معنی داسې علت چې واجبی معلول علت موجبه داسې علت چې واجبی معلول نو چې جز اخیر د قضیه راشي نسبت به قضیه واجبه کړه یو قضیه راغله ځکه دا ته وایي جز اخیر ته علت موجبه وایي علت موجبه علت تام ته وایي پوره علت چې وي نو علت تام واجبی معلول لکه واجب تعالی سبحانه علت تام ده ټولې دنیا پره واجبه کړې ده دنیا جز اخیر دی علت تام ته وایي علت موجبه لکه دا نسبت اصل علت تام پر قضیه درې اجزا دي موضوع محمول نسبت خو دا درې اجزا خو علت تام دي دا یوازې نسبت تام خبرې چې ده دا جز اخیر دی علت تام ده دې ته علت تام خو نه وایي خو علت موجبه ورته وایي ځکه چې نسبت راغی یو قضیه خامخا راغلې ده هسې خو به نسبت بې د قضیې نه راځي چې نسبت راغلی قضیه راغلې ده دې ته وایي جز اخیر دی علت تام نو علت موجبه معنا هغه علت چې واجبی معلول پیدا کله علت تامه لکه واجب تعالی علت تام ده دنیا پره کله جز اخیر دی علت تامه علت تام نه په دې علت تام جز اخیری دا ته علت موجبه وایي دا واجبی معلول کنه چې نسبت راغی دا جز اخیر دی علت تام ده قضیه پر علت تام درې اجزا دي دا یو جز پکې نسبت چې واله دا اخیرنه جز ده چې نسبت راغلی دا علت موجبه ده د قضیه واجبه کړه ځکه چې نسبت راځي بیا هغه څه خو نه راځي چې نسبت راځي خو مبتدا خبر به ورسره یې کړي نو قضیه خامخا راغله ځکه یې ویله الذي وجوز اخیر للقضیه هغه نسبت چې دا جز اخیر د قضیه ده هو نسبت تامة الخبریه دا نسبت تامه خبرې ده ثبوتیه وي سلبیه کله ثبوت وي کله سلب لا وقوع نسبت ثبوتیه التأکیدیه او لا وقوعها ګوره یو ثبوت سلب ده یو وقوع د نسبت ثبوتی ده الله وقوع ده دا ثبوت سلب چې دا نسبت تام ته وایي نسبت تام چاته وایي هغه نسبت چې دا تامي په حکایت کې پوره په حکایت کې یعنی دا حاکم چې دې تعبیر موږ په د سره یا په نه د سره دا ته ثبوت سلب وایي دا ته وایي نسبت تامه خبرې تعبیر ثبوت سلب ده دا نه ده یو وقوع ده وقوع نسبت تأکیدی ته وایي چې معنی د شتواله یا نشتواله شتواله شته دا شتواله صرف څه ده دا نسبت تأکیدی ده یا نشتواله دا نسبت تأکیدی ده یو شته نشته یو شتواله نشتواله نو شته نشته دا خو حکم ده دا نسبت تامه خبرې ده دې ته ثبوت سلب وایي شته نشته یو شتواله نشتواله دا ته نسبت تأکیدی وایي چې دا محل د نسبت تامه خبرې ده شتواله شته نشتواله شته دا یې نه دا شتوالی باندې شته وارد ده
نشتوالی باندې شته وارد ده نو دا شتوالی دا نسبت تکیدی ده چې دې باندې واردي شته چې دا نسبت تامې خبرې ده دا ګوره دي هغه ته وایي وکوله وکول خاجي ونی به تام ته خبرې ده چې دا ثبوتیه سلبي ده ثبوت ورته وایي اصل ورته وایي دا نه ده لا وکو نسبت ثبوتیه تکیدیه او لا وکیا نو وکو د نسبت ثبوتی تکیدی چې شتوالی ده او لا وکیا یعنې شتوالی ده په یو خبره وسيشير المصنف زرد المصنف په اشاره وکړي الى تسلیس اجزاء القضیه درې اجزاء د قضیه ته چې مباحث القضیه یعنی دا درې اجزاء دي موضوع محمول نسبت تامه خبره هدي ته ماتین اشاره کوي قول ویلا فتصور سواء كان ادراك الامر الواحد كتصور زيد او لا امور متعدده بدون نسبت كتصور زيد وامر او مع نسبت غیر تام اوس دا ګوره دې پر صورتونه ته بیانې والا فتصور صادق ورب په تصدیق کې دا دوه خبرې وي ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق که اذعان و په نسبت تامه خبرې اذعان بیا دا تصدیق ته والا نو اذعان مقاید په نسبت تامه خبرې اوس الا دا معنا کنه اذعان و نسبت تامه خبرې اذعان نو نسبت تامه خبرې نو لکه مفردات و علم دلته اذعان نشته نسبت تامه خبرې نشته یا مرکبات ناقصه و علم یا مرکبات انشائیه و علم دلته نه اذعان شته نه نسبت تامه خبرې شته اذعان خو په نسبت تامه خبرې راځي باور چې دا قضیه د نسبت تامه خبرې د حکایت دا مطابق دی واقع دی اذعان په هغه باندې راځي اوس که اذعان نه نسبت تامه خبرې نه لکه مفردات و علم یا مرکبات ناقصه و علم یا مرکبات انشائیه و علم دا کې نه اذعان شته نه نسبت تامه خبرې شته یو نشته یا داسې و چې نسبت تامه خبرې وو خو اذعان نه و لکه نسبت تامه خبرې وو زید الکامل خو اذعان نه و شک و تابع اذعان باور دی نو بیا دا تصور دی دا ټول تصورات دي لاندې ته وایي والا فتصور سواء كان ادراك الامر واحد دا اوس دلته نور تعمیم کړی دی والا که اذعان په نسبت تامه خبرې نه و بس بیا دا تصور دی و چې اذعان په نسبت تامه خبرې نه وي دې څه مطلب دا معنا چې نه اذعان نه نسبت تامه خبرې نو چې اذعان نه نسبت تامه خبرې نه وي اب چوکي ادراک امر واحد یعنی مفردات و علمی دلته نه اذعان سره نسبت تامه خبرې سواء كان ادراك الامر واحد برابر خو د ادراک امر واحد یعنی مفردات كتصور زید او الامور متعدده یا ټیک ته امور متعدده او علمی خو قضیه نه نه اذعانی نسبت تامه خبرې نه نه اذعانی اسی ادراک ته امور متعدده وي لکه مثلا زید امر کټ سپلای ډوډۍ نسوار داس او الامور متعدده یا امور متعدده بدون النسبت بيد نسبتنا كتصور زید لکه تصور زید و عمر انه کوټه سپلای ده نه دی او مع نسبت غیر تامه یا ادراک کی نسبت وی و نسبت تامه خبرې نه بیا دغه کې راځي و الا کني ځان ونه نسبت تامه خبرې په دې تور چې نسبت وو خو نسبت تامه خبرې نه نسبت انشائیو یا نسبت تکیدیو موصوف صفات ول یا مضاف الیه ول دا نسبت خدا کنه خو تامه خبرې نه ده نو بیا چې تامه خبرې نه خو ځان نه راځي کني ځان خو نسبت تامه خبرې باندې نو نه ځان نه نسبت تامه خبرې بلکې نسبت تکیدیو ځکه وای او مع نسبت غیر تامه یا علم سره د نسبت غیر تام نه كتصور غلام و زید مضاف الیه او تامتین یا تامو خو انشائیتا نسبت تام انشائیو كتصور اضرب او خبریتین او سره لا یا نسبت تام خبری خو و اذعان نو دا یو پکې نو مدرکتن بادراک غیر اذعانی معلومه تاسو په علم غیر اذعانی سره کما فی صورت التخیل والشک والوهم لکه په صورت التخیل کې شک یا وهم کې شک ساته وای ادراک ته نسبت تام خبری ده په داسې تو کته نه کیږي ادراک وکي لکانه مساوي او تعلق یې نسبت تام خبری سره شته دی شک خو برابر دا سه وهم ادراک ته نسبت تام خبری ده خو مرجوح کته نه کیږي ادراک وکي لکانه راجحا انا کیز به راجح تخیل ادراک ته نسبت تام خبری ده کته نه کیږي ادراک وکي لکانه مساوي خو مخیان لیاس پکې نه
ويقتسمان بالضرورت الضرورت والاکتساب بالنظر. وہ دینا بعد تقسیم کے پر تصور تصدیق کے دو اقسام ہوتا یو بدی تھا یو نظری تھا چنگا ہوئی ویقتسمان ہر یو دا تصور تصدیق نے حصہ اخلی بالضرورت بداحتاً متن تقور ویقتسمان ہر یو بتصور تصدیق نے حصہ اخلی بالضرورت بداحتاً چانا حصہ اخلی الضرورت والاکتساب بنظر بدیهنا او آغا علمنا چه مکتسب بنظری چه نظری ده هر یو حصہ اخلی تصوری حصہ ضروری نه اخلی نظری نه اخلی تصدیقی حصہ اخلی ضروری نه اخلی چه بدی ده نظری نه اخلی دا سی عبارتی ویلای ده ویکتسمان و دا ویده یکتسمان لا سمانه کی یکتسمان ینکسمان بدی ویله کنه و الاکتسام بمعنی اخذ القسمت اکتسام نه اکتسام معنی خیستل دی سی نو الاکتسام بمعنی اخذ القسمت اکتسام معنی خیستل دی سی علامه فی الاساس بنا پاچ پاساس لغت کتاب کې راغلی دی ای یکتسم التصور والتصدیق كل من وصفي ضرورة ای الحصول بلا نظر والاکتساب ای الحصول بالنظر یکتسمان ای یکتسم التصور اخلی تصور والتصدیق تصدیقم دا ہر یو حصہ اخلی کل من وصفی ضرورت ہر یو دا وصف تے بداتا نظارت نہیں حصہ اخلی ہر یو وصف تے بداتا نظارت نہیں حصہ اخلی بدات نے اخلی نظارت نے اخلی وہ دیکھ نکتے تے اشارہ اور اس طرح جی ایک تصور تصورت دی حصہ اخلی تصورت دی کل من وصفی ضرورت ہر یو پا وصف تے ضرورت اکتساب کی ہر یونا دا وصف تے ضرورت اکتساب نہیں ساخلی الضرورت الحصول بلا نظر بدی منا بلا نظری والاکتساب الحصول بالنظر چاصل بالنظری فیاخذ التصور اسی تفسیر کی تک فیاخذ پس اخلی تصور کس پر من ضرورہ وہی سا ضرورت ناخلی فیصور ضروریاں دا تصور بدیش و کس پر من الاکتساب ای وہی سا نظری ناخلی فیصور کذبیاں یا کذبیش وکذل حال فی تصدیق تاسی تصدیقم اخلی عیسیٰ تصور اغنا بدیہنا بیدا بدیش عیسیٰ اخلی کذبینا بے نظریش فالمذکور فی هذه العبارت صریحاً و انقسام ضرورت والاکتساب وہ اسدا سے وعیدہ ہے چلے کتا جسنگا عبارت چلے دا یکتسمان بزر عیسیٰ اخلی خبری بانے سوچ پا اکتسام عیسیٰ اخلی سلطہ ہوئی عیسیٰ اخلی تصور او تصدیق چانا عیسیٰ اخلی عیسیٰ چانا اخلی الضرورت والاکتساب بنظر بدیہی نہ عیسیٰ اخلی اور نظری نہ عیسیٰ اخلی کچھ چانا عیسیٰ خستل کی گی وہ مقسمی عیسیٰ کو مقسم نہ خستل کی گی لکہ کلمہ مقسم دا اسم فعل حرف اقسام دی نو اخلی اسم عیسیٰ چانا اخلی کلمینا فعل عیسیٰ اخلی کلمینا حرف عیسیٰ اخلی کلمینا وہ کلمہ مقسم شکن عام اشوا ادا اقسام خاص وہ تا دا سی ویلا یک تسمانے ہر یو عیسیٰ اخلی تصور عیسیٰ اخلی تصدیق عیسیٰ اخلی چانے اخلی از ضرورت نے اخلی چی بداحت تا نظارت نے اخلی حیثیت دو اخلی دا تصور تصدیق عیسیٰ اخلی چانے اخلی بداتا نظارت نے اخلی خو بے خو بداتا نظارت مقسم شو دو یا اقسام شو چی چانے عیسیٰ خستر کی گی خواہ مقسمی اچھا کم عیسیٰ چوک اخلی آخو کیسے می نمی دا خوب دا خود بدیہ نظری مقسم کرد تصور تصدیق تے اقسام کرد حالانکہ مسئلہ بلا کستا تصور منقسم دا بدی نظری تا تصدیق منقسم دا بدی نظری تا دا گورا خالی فالمذکور فی هذه العبارت صریحاً مذکور پر دغی عبارت متن کے صریحاً واضح طریقے سرا وہ انقسام ضرورت اور اکتساب اور تقسیم دی بدیہ نظری دا ويعلم انقسام كل من التفسير والتصديق الى الضروري والكذبي ضمنا وكناية ده وايي چې دا صراحتاً خو مداسي ویلي دي چې ضرورت نه عیسیٰ اخلي تصور تصدیق اب نظارت نه عیسیٰ اخلي تصور تصدیق نو چوک چې عیسیٰ اخلي دا اقسام اب بداحت نظارت نه عیسیٰ اخلي دا مقسم نو صراحتاً خدا سے مسئلہ شو چې بدیهی دو قسمه ده تصور تصدیق نظری دو قسمه ده تصور تصدیق
خو دې نه کنایتن دا معلومیږي چې دا تصور تصدیق منقسم دي بدی نظری ته څنګه کنایتن معلومیږي داسې چې ضروري نه عیسی تصور اخلي عیسی ضروري نه تصور اخلي تصدیق هم عیسی ونه اخلي ضروري نه او دارنګه تصور عیسی اخلي تصدیق عیسی اخلي ضروري نه تصدیق عیسی اخلي نظری نه نو صراحتن خو تصور تصدیق مقسم شو بدی نظری صراحتن خو ضروری بدی مقسم شو تصور تصدیق اقسام شو خدا مستلزم اندماج لره ده اندماج څه معنا چې تصوری سواخسته ضروری نه تصوری سواخسته نظری نه فند مجد نو تصور په ضروری کې پروت تا په نظری کې پروت تا تصدیق واخسته عیسی د ضروری نه او واخسته عیسی د نظری نه فند مجد نو دا تصدیق مندمج ده په بدی کې هم په نظری کې هم نو اندماج را لای د تصور دوا جای اندماج را لای د تصدیق دوا جای اچوک چې مندمج یا مقسمی اچوک چې مندمج فی اقسامی نو دې سره لازم سے تقسیم په تصور په تصدیق کې بدی نظری ته کنایتن دا کنایه اندماج نشوه صراحتن هم دا سی ویلي چې ضروری نه عیسی اخلي تصور ضروری نه عیسی اخلي تصدیق ابه مې ویلي نظری نه عیسی اخلي تصور نظری نه عیسی اخلي تصدیق اچھا چانه عیسی اخستل کیږي خو مقسمی نو خو صراحتن خدا شو چې بدی نظری مقسم دی تصور تصدیق اقسام دی ولې دا عیسی و نه اخلي بدی نظری نه عیسی اخلي چې چانه عیسی اخستل کیږي خو مقسمی نو بدی نظری مقسم شو خدا مستلزم اندماج لره ده یعنی بدی کې تصور شتا نظری کې تصور شتا فند مجد نو تصور په بدی کې پروت تا په نظری کې پروت تا تصدیق هم په بدی کې پروت تا په نظری کې پروت تا فند مجد نو دا تصدیق مندمج شو په بدی کې په نظری کې تصور مندمج شو په بدی کې په نظری کې اچوک چې مندمج یا مقسمی نو دې سره لازم دا شو چې تصور تصدیق مقسم دي پیټ به خبره نو دا کنایه شو کنایه ابلغ من التصریح کنایه ابلغ التصریح نه دا شو ګورئ ولی کنایه کې دلیل تصریح کې خو دلیل نه تصریح خدا و چې بدیهی تصور ته تقسیمېږي تصدیق ته نظری تقسیمېږي بدیه نظری ته بس خلاص ده تا خو تصریح و کنایه کې خو دلیل راغی ځکه چې تصور په بدیهی کې پروت تا په نظری کې تصدیق په بدیهی کې پروت تا په نظری کې فند مجا نو تصور مندمج د په دواړو کې تصدیق مندمج د په دواړو کې اچوک چې مندمجي مقسمی نو تصور تصدیق مقسم شو دا اقسام شو دا دلیل څه کنه کنایه شو دلیل ابلغ تصریح نه ځکه تصریح کې دلیل نه البته دلیل راغی په کوڅه خاجي کله څه ته دکی زمنان وکینایتن ويبلغ احسن من التصریح ادا ابلغ دا احسن د تصریح نه خاجي تخلف تموری علت تام ناروائی واچ علت استراری اللہ علت اختیاری ده فاعل بالاختیار خارج یو علت تام مستر دیتا وای چې ذات تی علت نشای صادر بس بیا ذات تی علت سره ده تړلای نو کدا الله علت تام ده کدا علت مستر وای به اختیار په د دنیا الله ذات نه صادر و به ذات سره دا تړلې و به چې ذات ته الله قدیم ده نو به عموم قدیم و یو علت تام فاعل بالاختیار ده یعنی فاعل بالاراده ذات سره دنیا نه سره الله علت بالاراده ده یعنی الله اراده نه بعد د دنیا پیدا ده چې اراده سره یو شی صادر یا ذات سره نه تړلې دیو چې دم د عالم نه راځي عالم حدیث ده چې صادر بالاختیار ده نه صادر بالاستراحه تضمنی حقیقت تا
التزامي مجاز ده راځي دا ها اللفظ دال امام مرد و امام مرکب لفظ چې په موضوع دلالت کوي دال په موضوع مراد لفظ نه لفظ موضوع ده چې دلالت په معنا باندې کوي به کله مفرد کله مرکبي دا ولې دا تقسیم ځکه دې ته موږ ضرورت تکل ځکه کلی دا جنس تا فصل دا ټول مفردات دي قضایا دي دا ټول مرکبات دي الجنس فصل خاصار دي هم دا مقاصد دي دا لفظ مفرد وسیله ده ادانګه قضیه دا مرکبات دي دا لفظ مرکب وسیله ده هو الفاظ نه بت قضیه پیژنې کنه معنا خو بزین ته درجی قضیه ولا خو الفاظ نه بدل دي نو د الفاظ وسیله شوي او وسیله د شی مقدمي پر شای ولې موقوفلې کنه ځکه دا مخکې دا تقسیمه چې لفظ دال یا مفرد یا مرکب یعنی هغه لفظ چې موضوعي معنا پر کله مفرد کله مرکب اوس مفرد چاته وي ما لا يقصد بجزء الدلاله على جزء معناه چې نه مقصود په جزء د سره دلالت په جزء د معنا کدلالت هم د استفهام لکه همزه د استفهام على معنا په خپل معنی دلته کې چې استفهام ودلالت زید لا مسمى دلالت زید په مسمى ودلالت عبد الله على معنا العالمي دا عبد الله درت کې په معنا عالمي باندې چې شخصیت ده اوس ګوره دا درې وړه په دې کې راغلي جز د لفظ نه کوي دلالت په جز د معنا لکه همزه استفهام هلکه همزه استفهام پر خپل سره اجزا نشته خدا سالبه ده سالبه صادقي په نيز د ادم د موضوع هم لکه تو زید الله سے بکامل زید نه دوران یا زید وی خو ولار نه محمول سلبي یا سره زید نه چې سره زید نه بیا زید الله سے بکامل اکل زید موضوع وی محمول نه زید وی خو ولار نه کله سره دای نه زید کنه ځکه نه ولار دلته چې مونږ وایو چې جز د لفظ دال نه په جز معنا په دې تور چې سره لفظ پر جز وینو بیا لکه هم د استفهام پر جز شتنه نو چې شتنه خدا ټیک ته کنه چې جز د لفظ دال نه په جز معنا ځکه چې لفظ پر جز شتنه معنا پر جز نشته ځکه معنا خو استفهام ده استفهام خو معنا مصدری انتزاعي ده تپوس ته وایي استفهام معنا مصدری انتزاعي مصدری معنا تپوس منتزعات نه ده اب بسيطه ده نو جز د لفظ نه کې دلالت په جز معنا ځکه لفظ پر جز شتنه چې هم د استفهام ده امانه پر جز نشته ځکه معنا استفهام ده تپوس ده تپوس خو معنا مصدری انتزاعي ده انتزاعات كلها بسائط انتزاعي سے بسيطي لکه خوف ته وغیرہ ولې بسيطي ځکه انتزاعات ټول بدیهي وي اکدا مرکب به نه بدیهي کېده ځکه مرکب خو د اجزا په واسطه حاصلېږي اچوک چې اجزا په واسطه حاصلېږي هغه اجزا ته محتاج اچوک چې اجزا ته محتاج حاصلېږي هغه نظری انتزاعات خو کله بدیهي دي ځکه انتزاعات ټول په ذهن کې پراته یاره دا خوف وغیرہ ان ډېر انتزاعات د دنیا کې کړي ډېر انتزاعات انسان کوي او چې انسان ډېر انتزاعات کوي خبرو انتزاع کوي کنه نو دا انتزاعات خو ټول ذهن کې پراته دي چې شاید ذهن کې پروتي ابدیهي وي خو نظری خو وایي دي چې ذهن ته نه راځي چې شاید خپل ذهن کې پروتي وي خو خود بدیهي شي دا انتزاعات ټول بدیهي دي چې بدیهي شو نو د انتزاعي پر اجزا نشته که اجزا ویا که خو بدای د اجزا په واسطه حاصلې ده ایو شاید چې اجزا په واسطه حاصلېږي یا خو به نظري وي بیا څنګه انتزاعیت بدیهي شو دا مطلب شو نو جز لفظ دال نه په جز معنا ځکه لفظ اجزا نه لکه د استفهام معنا اجزا نشته یا لفظ اجزایی
جز د لفظ دال په جز د معنا نه لکه دلالت د زید علی مسما په خپل مسما او زید لفظ پر وجود شته چې زی دا جز د لفظ دال په جز د معنا نه ده معنا یې چوکته شخصیت دا شخص معین دی زید دا شخص معین دی زید چې دا دی باندې دا زید دلالت کوي نو جز د نو ټیک ته شخص معین زید ده دا شخص چې زید چې ده بس دا معنا د زید ده نو لفظ اجزا خوراله زیدا خو معنا خو شخصیت بسیط ده یو تا بدن دا خو مرکب ده ګوتې دي نوکان دي الی اخره یو تا شخصیت ده خو یو شخصیت ده بس دو شخصیت خو نشته ان په شخصیت کې اجزا شته شخصیت بنا یو امر متعین نو زید دلالت کوي اتا پر شخصیت نو یو اتا بدن دا یو د شخصیت دا بدن کې خو اجزا شته خو شخصیت کې نشته شخصیت خو امر متعین ته وایي بس نو جز د لفظ زید جز د لفظ لري زیدان خو نه کې درد په جز د معنا پر سره اجزا نشته شخص بسیط ته اکه بالفرع اجزا مونږ منو بیا هم زید دلالت جز د لفظ دال نه په جز د معنا شخصیت کې کته اجزا فرضي ومني چې یو پوزه د یو سر د الی اخره بیا هم زید کې جز د لفظ خدا نه په جز د معنا چې زی په پوزه دلالت کې او پلانکای په سر دلالت کې دا خو نشته اول خو مسما کې اجزا شته نه ځکه مسما شخص بسیط ده شخصیت کې نه اجزا یو د شخصیت معروض ده چې تا بدن ده هغه اجزا شته شخصیت تا شخصیت یو متعین شي ته وای بس ودلالت زید علی مسما ودلالت عبد الله علی المعنى العالمي دا سي دلالت عبد الله په معنا عالمي باندې عبد الله چې ده لفظ خو مرکب ده عبد ده پکې الله ده دلالت په معنا عالمي باندې معنا عالمي چې ده شخصیت تبع معنا عالمي خو شخصیت ده شخصیت کې خو نسته اجزا اگر که لفظ کې اجزا شته دي جز د لفظ شته دي عبد الله الفاظ کې هم اجزا شته دي معنی پر اجزا شته دي عبدیت الله دې معنا هم شته دي خو جز د لفظ نه کې دال په جز د معنا عالمي من عالمي معنا چې دا چې شخصیت په غیر دلالت نه کوي اگر کا سیابت پر معنا شته دي او الله پر معنا شته دي دا والمرکب ما یقصد بجزء دلالت على جزء معنا ام مرکب دي ته وایي چې مقصودی په جزء د لفظ سره دلالت په جزء د معنی نو خدای دې تقاضا کوي کنه چې لفظ اجزا یا معنی اجزا جزء د لفظ دال په جزء معنی کدلت زید القائمون علی معنا لکه زید القائمون په خپل معنی دلالت کوي معنی د زید القائمون ترکیب دا مبتدا خبر نو زید په مبتدا دلالت کوي قائمون په خبر دلالت کوي ودلالت الرامي سام على فحوا ادا رامي سام چلا دا دلالت کوي په فحوا باندې فحوا یې څه ده فحوا یې دلته معنا ده کنه فحوا په معنا دي معنا سره رامي پر رامي دلالت کوي سام په سام دلالت کوي ثم المفرد على الحين ثلاثه بیا مفرد درې قسمه ده لانه ان كان معنا مستقلا بالمفهوميات مفرد بخالني یا به معنا مستقلا بالمفهوميات دا استقلال به په اعتبار ما فهم سره معنا به مستقلا بالمفهوميات ان فهم دې معنا به مستقلی څنګه فهم دې معنا به مستقلی داسې چې فهم دې معنا به د لفظ نه په تور دي استقلال سره زم دې زمي د ونی محتاج لانه ان كان معنا مستقلا دا مفرد بخالني کمانه مستقله بالمفهوميات په فهم کې یعنی فهم دې معنا لفظ مستقل په فهم دې معنا کې یعنی په فهم دې معنا کې دا نو محتاج زم دې زمي ده علم يكن في فهمي محتاج الى زم زمي ده نو محتاج په فهم کې دا لفظ په فهم دې معنا کې محتاج الى زم زمي ده زم زمي ده هو اسمه ان لم يقترن ذلك المعنى کنو مقارن دا معنا بزمان من الازم الثلاثه وی زمانه دې ازمنه او ثلاثه وکلمه الکلمه ده ان تر نبیا کمقارن و
و لم یکن معنا مستقلا اکه معنا نه مستقله په مفهومیت کې یعنی یوازې دنه معنا نه فهمیده فوادات دا عادات فی عرف الميزاني عرف منطقيان ځکه عادات آلې ته وایي اده آله د په اعتبار د معنا ځکه دا معنا د هر څه دا آله ګرځي نور لپاره معرفت مبتدا خبر پر دا آله ګرځي زید فی الدار دا فی آله ده کنه د زید دار منځ کې وحرف فی اصطلاح نحوین ادا حرف په اصطلاح د نحویانو کې هذا فصل علم انه قد ظن بعضهم ان الكلمه عند اهل الميزان هي ما يسمى في المناح بالفعل دا بعضو باندې رد کوي بعضو داس خیال کړی چې دا ګوره منطقیانو کو مفرد درې قسمه ده کلمه اسم ادات لکه نحویان کلمه درې قسمه کې اسم فعل حرف تاسو دوم مفرد دو قسم درې قسمه کې کلمه اسم ادات به کلمې تعریف دا وکړه چې کلمه چاته وایي چې معنی مستقله بالمفهومیت یعنی معنی فهمیږي یوازې د دنه فهمیږي زم د زمینه ته نه مختار زمانه نی به اسم که زمانه و به فعل به کلمه اوس با او نحویان فعل چاته وایي نحویان فعلم دا مفرد ته وایي چې معنی مستقله بالمفهومیت یعنی معنی دنه یوازې فهمیږي زمانه یې ورسره دا فعل په نيزه نحویانو نو کلمه په نيزه منطقيانو هم دغه شو چې معنا یوازې دنه فهمیږي زمانه یې ورسره فعل په نيزه نحویانو هم دغه شو چې معنا یې مستقله یې ان معنا یوازې دنه فهمیږي زمانه یې ورسره زمانه وی ورسره خو زين تدارله چې کلمه په نيزه منطقيانو فعل په نيزه نحویانو دا یو دي یو تعریف ده به چې معنی مستقله فهمي یوازې دنه فهميږي زمانه وی ورسره هم دا فعل په نيزه نه هم کلمه په نيزه منطقيان نو خو ظاهر دا شو کنه چې کلمه په نيزه منطقيان فعل په نيزه نه دا یې کیو دي خدای وایي وهذا ظن ليس بصواب خدا ځوان ټیک نه ده څنګه ټیک نه ده وای دا څه ټیک نه ده چې فعل عام د کلمې نه ګوره اضربو نضربو تضربو دا فعل ده ولې فعل ده ځکه فعل چاته وایي چې معنی مستقله وي وا زمانه یې ورسره بس اضربو نضربو تضربو معنی مستقله ده زمانه شته ورسره بس دا فعل څه کوي خدا کلمه نه ده په دې منطقيان وی ولې نه ده کلمه وای ځکه کلمې کې افراد معتبر ده خو د مفرد اقسام دي مفرد درې قسمه ده کلمه ادات اسم نو کلمې کې افراد معتبر ده اضرب و نضرب خدا مرکبات دي چې کدا حمزه د متکلم دلالت کوي ادا ضرب په مسند دلالت کوي ادا حمزه په اضربو متکلم کوي دا په انا دلالت کوي چې مسند لیدا ضرب په مسند دلالت کوي هم مرکب مسند نه مرکبي دا مرکبات نه ده دا چې نضربو دا مرکبات نه ده ځکه نون دا نحنو نه کنایه ده نه دا نحنو مسند لیدا الضرب دا مسند ده دا چې تضربو انت نه کنایه ده دا مسند ده مسند لیدا ضرب دا مسند ده مرکب مسند نه ته مرکبي نو اضربو نضربو تضربو دا افعال دي په نيز نحویانو ولې فعل ده ځکه هم معنا لري مستقله ادا معنی سره مقترن د زمانه سره زمانه ورسره مقارن ده بس ځکه اضربو تضربو افعال دي کنه په نيز نحویانو چې معنا مستقله ده یعنی یوازې د نه فهميږي زمانه ورسره ده ځکه فعل شو او کلمه په نيز منطقيانو نه ده ځکه اوس ته ولیدل ثم المفرد ولا ثلاثه اقسام منطقيان وايي چې مفرد درې قسمه ده نو په کلمې کې افراد معتبر ده مفرد کلمې کې دا معتبر ده چې کلمه اسم ادات دا د مفرد اقسام دي ولې تصریح وکړه چې ثم المفرد ولا ثلاثه اقسام مفرد درې قسمه ده اسم فعل ادات نو شرط په کلمې کې مفرد والا ده اضربو نضربو تضربو دا هونه دي مفرد دا هم مرکب تام دي ځکه انا مسند باندې کوي ظرف مسند ته په انت مسند باندې کوي ظرف مسند
نضربو کې نون په نحنو درات کې مسند لري ضرب مسند دا مرکب تام دي لہذا دا فعل دی په نزد نحویانو ولې معنا لري زمانہ ورسره ده بس خلاص ده او کلمې په نزد منطقيانو نه دي ځکه کلمه هم ټیک ته دغه چې معنا لري زمانہ ورسره خو شرط په کلمې کې ده چې مفرد وي ځکه مفرد یې مقسم ګرځولای ده اضرب ونضرب تضرب دا مرکبات دي لہذا دا خبره واوره چې هر کلمه په نزد منطقيانو دا فعل په نزد نحویانو ده ځکه کلمه په نزد منطقيانو چاته وایي چې معنا لري زمانہ ورسره فعل په نزد نحویانو دا ته وایي چې معنا لري زمانہ ورسره نو هر کلمه په نزد منطقيانو فعل په نزد نحویانو شو چې منطقيان کلمه ورته وایي بیا به فعل خامخا نحویانو ورته وایي ځکه کلمې کې خو ترکیب نه ده معتبر کنه افراد معتبر ده چې مفرد یې معنا لري مستقله زمانہ ورسره خدا کلمه ده په نسبت منطقيان او فعل هم ده ته نحویان وایي نحویان خو فعل ورته وایي ده چې معنا لري زمانہ ورسره نو هر کلمه په نسبت منطقيان اگر که مفرد قسم ده دا فعل په نسبت نحویان ده ځکه معنا لري زمانہ ورسره ده خدا نه ده ضروري چې هر فعل په نسبت نحویان ده به کلمه په نسبت منطقيان ځکه اضرب و نضرب افعال دي په نزد نحویانو هم مرکبات دي دا مبتدا خبر دي تضرب مبتدا خبر دي اضرب مبتدا خبر دي نضرب مبتدا خبر دي نو دا افعال دي په نزد نحویانو کلمې په نزد منطقيان نه دي ځکه کلمې ته افراد ضروري ده دا مفرد نه دي مرکب دي دا وایي علم انه قد ظن بعض خلق خیال کړی ان الكلمه عند اهل الميزان چې کلمه په نزد منطقيانو یما يسمى في المناح بالفعل دا هغه چې نه غنو ته فعل وای وليس هذا الظن بصواب دا ظن صحیح نه ده فإن الفعل عام من الكلمه فعل عام ده کلمه نه فعل کلمه نه عام ده څنګه فعل عام ده چې معنا لري زمانه دا فعل نحویان کوم مفرد یا کوم مرکبی فعل چاته وای چې معنا لري زمانه یې ورسره کوم مفردات نه کوم مرکبات نه لہذا اضرب فعل ده تضرب مرکبات دي فعل ده زمانہ ده معنا ده مرکب ولی مبتدا خبر دي حمزه په انا دلالت کوي ضرب په مسند دلالت کوي مبتدا خبر دي مرکبات دي ضرب فعل ده خو مفرد ده فعل ده ولی معنا لري زمانہ ورسره اضرب فعل ده معنا لري زمانہ ورسره ده خو ضرب مفرد ده اضرب مرکب ده مسند دینا خلاص نو هر کلمه په دې منطقيانو فعل نه اخوان ورته وای ځکه کلمه پرای د منطقيانو مفرد ته وای چې مفرد یې معنا لري زمانہ ورسره ان اخوان خو فعل مفرد ته وای مرکب ته وای دواړو ته وای ضرب مفرداتونه ده اضرب مرکباتونه ده معنا لري زمانہ ورسره نو هر کلمه په دې منطقيانو فعل ده په دې نه خو فعل د نحویانو کلمه په دې منطقيانو ده ټیک ته ضرب فعل ده نحویان کلمه منطقيان ورته وایي خو اضرب ته فعل نحویان وایي کوم ته منطقيان کلمه نه ورته وایي ځکه دا مرکباتونه ده کلمه خو قسم دي مفرد ده په یو کنه ځین ته نه ده حاجی ده لاندې ګور ولا سزن بسوامن فإن الفعل عام من الكلمه فعل عام ده کلمه نه الا ترى تنور انه اضرب ونضرب اضرب ونضرب وامثاله لکه تضرب فعل عند النحات فعل دي څنګه فعل معنا لري زمانہ دي مرکب ګوره ځکه یو حمزه د پکې د مسند لې یو ضرب د مسند یو نون د مسند لې ولې نه هنونه تابع ده یو ضرب مسند دي مرکبات افعال دي ولې معنا لري زمانہ ورسره ده وليس بكلمه عند المنطقين کلمې په دې منطقيان نه دي ولې لأن الكلمه من اقسام المفرد کلمه خو اقسام دي مفرد نه ده ونحو اضرب المثل ليس بمفرد اضرب خونه ده مفرد ده مرکب ده یو مسند ده پکې یو پکې مسند ده په یو کنه ولو مرکب څنګه مرکب ده لدلاله جزء لفظ الى جزء المعنى جزء لفظ چې اضرب کې ده ادا دا په مسند دلالت کوي ازر په معنا مسند دلالت کوي فإن الحمزة تدل على المتكلم نامزه په متکلم دلالت کوي وزواد ربي على المعنى الحدث نو دا فعل د پنځ نه ولی معنا لري او زمانہ ورته کلمه نه ده
ځکه کلمې کې مفردوالی ضروري ده، دا مرکب ده. دا شوه فصل قد یقسم المفرد بتقسیم آخر. پوه شوئ؟ ها څه ټیم شو؟ دا نو ډېر وخت ده دی، موږ لږ لږ چې ویلې که نه که نه ګزارې درځي کوو. شاید اوس قدیم یې ویلی وم، قدیم حاجی اوس مونږ ویلو شعر کې داسې ویلو چې الله سبحانه قدیم ذات ده. الہ الخلق مولانا قدیم. قدیم چاته وایي؟ قدیم معنی څه ده؟ قدیم دوه قسمه ده، یو قدیم بی ذات، یو قدیم بی زمان. قدیم بی ذات دې ته وایي چې علت ته محتاج نه، چې علت ته نه محتاج، دا قدیم بی ذات ده. الله پاک قدیم بی ذات ده، علت ته نه محتاج. الله وجود اصلي ده، بل چاله وجه نه ده، دا منتهى الکائنات ده. تسلسل منقطع ده، تسلسلونه نشته، ټولې دنیا منتها و الله ده. الله موجود ده په وجود سره چې دا وجود دی الله نور مطلق ده، هیڅ کمی پکې نشته، چاته احتیاج نشته. نو دا قدیم بی ذات شو، چاته محتاج نه ده. نو قدیم بی ذات دې ته وایي چې نه محتاج، علت ته نه محتاج. نو الله سبحانه نه ده محتاج، نو د وجود قدیم بی ذات ده. قدیم بی زمان چاته وایي چې نه مسبوق په عدم سره، نه ضمناً نه صراحتاً، دې ته وایي قدیم بی زمان. قدیم بی زمان چې نه مسبوق بالعدم، یعنی د وجود نه مخکې عدم نه عدم صریح وي نه عدم ضمني، یا خو صریحي عدمي نه. لکه تاسو موږ مسبوق بالعدم وو، موږ نه مخکې عدم صریح وو، دیس کاله مخکې ته نه وي، ته معدوم یې په عدم صریح سره. نو تا وجود مسبوق ته په عدم صریح، صریحي عدم تا نه مخکې وو. کله ضمني عدمي، ضمني عدم چاته وایي؟ امکان. امکان ته ضمني عدم وایي، یعنی یو شی ممکني، نو امکان له وجې نه دی په مرتبة ذات کې محتاج وي. څوک چې محتاج وي په وجود کې، خو دې ته عدم وایي که نه؟ نو دې ته وایي قدیم بی زمان. نو قدیم بی زمان دې ته وایي چې نه مسبوق په عدم صریحي، نه مسبوق په عدم ضمني، یعنی نه مخکې صراحتاً عدمي، لکه تاسو موږ نه مخکې صراحتاً عدم وو، نه ضمناً عدم لري، یعنی امکان نه یې پکې. ځکه امکان عبارت ده سلب ضرورت الوجود نه، چې وجود نه یې ضروري، دې ته امکان وایي. چې چا وجود نه یې ضروري، خو دا عدم ده که نه؟ دا عدم ضمني ده، دا ضمني عدم نه لري، نه صریحي عدم لري، دې ته وایي قدیم بی زمان. نو واجب تعالی قدیم ذات ده، هم ذاتاً هم زماناً. الله قدیم ذات ته په قدم ذاتی سره، الله قدیم ذات ته په قدم زمانی سره. قدیم ذات ته په قدم ذاتی علت ته محتاج نه ده، ځکه الله نور مطلق ده، کمیل سره شته نه بیا. نو علت ته هغه څوک محتاج چې چا خو څه کمی وي که نه، بې علت غواړي. تا کې کمی ده، ما کې کمی ده، دنیا کمی، سوچه کمی. ایمون نفس حقیقت ظلمت ده، کمی ده. کمی کوم شي کې ته پوره یې له سره ویې نه بیا دومره ناقصې ته.
نه د لاس و نه د خپې وي هېڅ شی نه نه د یو کمال نه یو کمال نه وته نو ته ظلمت محض کې وي نو دا ګوره تا نه مخکې عدم صریح هم شته دی نه وي عدم ضمني تا کې شته ځکه ممکن دی بمعنی سلب النور یو نور نه وتا سره دا الله سبحانه قدیم بی ذات تا علت تا محتاج نه ده ځکه دا نور مطلق تا یو کمی نشته او هم الله سبحانه قدیم بی زمان نه ده مسبوق بلا آدم نه آدم صریح شته نه آدم ضمنی شته نه آدم صریح شته چې الله نه مخکې نوالی نه نه نوالی چې په چا راځي هغه بیا حدیثي هغه بیا ممکني هغه هیڅ کمال نه وي ورسره په هغه باندې آدم راځي نو فرشتې وي نه انبیا نه انسان یو نه دی نه نو الله نور مطلق ته هیڅ کمی نشته قدیم بی ذات ته علت ته نه ده محتاج نور مطلق له وجې نه دی نه ده علت ته محتاج چې هیڅ کمی نشته وي علت ته څنګه محتاج علت ته خو احتیاج پسې چې کمی سړي کې وي چې یو ذات قدیم بی ذات ته علت ته نه ده محتاج ځکه دی نور مطلق ته هیڅ کمی نشته دی لہذا دا قدیم بی زمان چاہتا نہ دا محتاج اور اللہ سبحانہ قدیم بی زمان دا نہ دا مسبوق نہ پا آدم صریح نہ پا آدم ضمنی صریح آدم نشتا چھ مخی اللہ نو نعوذ باللہ نہ نہ چھ نو بیا خود توی چھ دا نئی آ خود توی چھ دا نئی آ خود مخلوقاتی اللہ خدا سے نہ دا نہ دا مسبوق پا آدم صریح انا پا آدم ضمنی ذکر امکان نشتا بیا آدم ضمنی خو هغه چاته وایي چې چا کې امکان خو یې که نه ځکه امکان معنی سلب ضرورت الوجود چې وجود یې نه وي ضروري په ضرورت ذاتي سره ضرورت وجود یې نه وي ضروري چې چا وجود نه وي ضروري دا نوالی آدم ده دې ته آدم ضمني وایي چې شي کې امکاني پیدا آدم ضمني لري ځکه سلب ضرورت الوجود نو الله سبحانه کې خو سلب ضرورت الوجود نشته وجود یې ضروري ده نور مطلق ده اصل د ټولو کائناتو ده منتهى الکائنات تا مونږ چې کمونیست نه یو کنه چې الله نه مانی الله نه مانی سړیا چې الله نه مانی نو دنیا کائنات وجود څنګه قبول کړای دا ولې قبول کړای دا څه شای دی پکې څنګه وجود قبول ماده له وجې قبول کړ ماده خو خپل ظلمت ته مړ هیولا په معنا دی جوهر مستعد سره ده جوهر ده صلاحیتونه یې پکې ہوئی نه لکه ته هیولا ہے یہ سارے ہیولے بیٹھے دا به ندیم ویله ندیم و علامه ندیم مقرر په پاکستان کې خطیب نور معلم نه و داسې خو دا ټکي اورېدلي به و چې نو ویل به یہ سارے ہیولے بیٹھے یہ سارے ہیولے بیٹھے دا ټول ہیولاګان دي ځکه جوهر مستعد جوهر مستعد جوهر مستعد جوهر مستعد زه جوهر مستعد خالص صلاحیتو والو نور نشته دا خو حدیث دغه ته وایي چې نور نه یا صلاحیت پکې خو دې ته حدیث وایي ها بدن انوار چا ورکړ اول خدا ده چې هیولا جوهر مستعد ده صلاحیت والا دا شته نه چې صلاحیت والا یې نو خدا خو حدیثي نو حدیث خپل وجود ته راغی کته وایي چې نه نورې دنیا ته د مادي وجود ورکړ نو ماده خو په خپله ظلمت ده جوهري ظلمانی ده هغه صلاحیت والا هیڅ نور نشته پکې بیا چې چا کې خپله نور نه بیا نور ته نور څنګه ورکړه تا ته نور څنګه درکړه ما ته څنګه نور درکړه چې ما جز چې ماده ده هغه چاته نور نشي ورکوای په خپل متغیر حادث ته ظلمت ته تیاره ده جوهر مستعد ده نو کل چې تا مایو چې مونږ کل مرکب ماده نه الظلمت تی جز مستلزم ده ظلمت ته کل لره نو کل ظلمانیو ممکن ظلمت ته و الا ماده ده ممکن کنه کتا کی نوری نورانیتی نو ته ماته ووایه چې دا تا سترګې ولې لیدل کوي پته نشته د تا ګوته ولې حرکت کوي پته نشته
څنګه یې کوي پته نشته دا ته څنګه روان یې تونې غوندې روان یې ته ځان ته وایي زه ډېر غټ سړی روان یې دا سوچنده دي چې دا ما قدم څنګه واخیستی دا څه وشو دا بل مې څنګه واخیستی منډې وې ژبه باندې خبرې کوي دماغو کې سوچونه کوي دا ژبه دې څنګه خبرې کوي پته شته نه دا دماغو کې دې خبرې څنګه راځي نه شپې دې قدم څنګه واخیستی نه هیڅ پته نه تللی تا مړه په ځان علم نشته په یوه جز قدرت خو فرد علم ده چې تا علم نشته نو ته قادر په ګوتې حرکت نه چې تا علم نشته نو ته قادر په دې سترګو لیدلو نه نو مړه تا خو خپل ځان کې هیڅ ذمه هز ده ته خو ځان نه ناخبرې او په ځان نه یې قادر مې په ځان چېرته خبرې په ځان چېرته قادر نو ته انسان چې مجموعه د حی الله صورت ده دا به چېرته خالق شي چې دا ظلماتو نه ډک ده تیارو نه ډک ده دا همړه په خپل ګوتې نه ده قادر دا ګورئ نو قدیم ما لم یسبق بالعدم قدیم چاته وایي چې نه یې مسبوق بالعدم او دا قاعده ده سره قاید وایي وما ثبت کې دم استحال عدم اچا کې دم چې ثابتي یو عدم به محالي ځکه که قدیم بی ذاتی فادم و محالو قدیم بی ذات خو سره علت ته نه محتاج به څنګه عدم راځي اکه قدیم بی زمانی بیا آدم محال ده ځکه قدیم بی زمان دی ته وایي چې نه مسبوق په آدم مخکې آدم شته نه بیا نه آدم صریح نه آدم ضمني دا شو نو دا شو د قدم ترجمه لہذا کم ذات چې قدیمی دا باقی وي لہذا الاول والآخر الله اول دا بلا ابتدا اخیر دا بلا انتہا الله اول دا بلا ابتدا عدم سابقہ نه لري الله اخیر دا بلا انتہا عدم لاحقہ نه لري ولا عدم لاحقہ نه لري ولا کچیرته عدم لاحقہ راشي ورسته وجود نه عدم لاحقہ راشي نو دا عدم به رافع دی وجودي بیا عدم هوای دي چې نکیز دی وجودي لکه تا موجود ده کنه مونږ پسې ورسته عدم لاحقہ راځي داسې ورځې به راشي مونږ به نه یو بیا نو عدم لاحقہ چې راځي نو رافع دی وجودي عدم به پس رافع دی وجودي چې وجود نه یې ضروري چې وجود نه یې ضروري نو پر عدم سابقه الله پر عدم سابقه محال نو عدم لاحقہ محال په خبر کې خالی نو الله اول د بلا ابتدا اخیر د بلا انتها او الله بارک راځي هو الظاهر والباطن الله ظاهرم دا باطنم دا قرآن کې راځي څنګه راځي والظاهر والباطن هو ونور سره وای مالو خلی هو وته نه ځکه مې تاسو مې غلط دی ویل خالی ته مونږ هغه تری عمره ته عربیانو ته عربیان نو تونان غونې ګیره خړې جمعات کې کنه جمعات کې سره ولاړو عرب بنو او بډاګان مونږ ته مخ کې سره مونږ غلط ویلای چې مونږ کومه ته هم غلط ویلای داس قرآن سره وې دا تاسو ویلای غلط دی ویلای ویل نه دا هو ټیک ته کنه بعض الفاظ خپل زیاته ولای ما خدای دې غر کوي څه ما خام دیم جی مې دا کفر ده ته قرآن کې خپل الفاظ زیاته خلی نو الله سبحانه الظاهر والباطن ظاهر دا باطن ده ظاهر څه معنا ده ان دا ظاهر د بی صفات دا ویني دا ټول دنیا مظهر صفات دا ته دا زن دا ورځ دا شپه دا بل دا جمعات دا موټرې دا ګاډۍ دا بیماری دا روغوالی دا وړوکوالی دا مشروالی جب په دنیا پسې ګرځه لا متناهي دا ټوله مظهر صفات تعالی فله صفات ازلیه قائمه بذاته تعالی لا هو ولا غیره الله پر صفات ازلی دي دا ټول دنیا مظهر دی د صفاتو یعنی ته داسې زدا سه این جمعات برد اسمه کته ده دا د صفاتو مظاهر دي کنه ته روغ زه بیمار دا د صفاتو مظاهر دي کنه نو الله ظاهر د په اعتبار د صفاتو کل جهان مظهر صفات تا
داسې کېدای شي دومره کمالات وجود ته راغلي او دا مظهر د صفت نه د الله صفت پکې متجلا نه جز ممکن نه ده چې د عالم وجود ته راشي چې دا مظهر د صفت نه او الله باطن د بذات یعنی الله ظاهر د عبادت بیا ساري صفاتی په اثرات د صفات سره دا ظاهر د فی صنعت العالم چې عالم الله پیدا کړی باطن د په اعتبار د ذات فلا یدرک احد کنه ذاتی هیڅوک قادر نه ده چې د الله ذات کنه معنا حقیقت ذات چې ادراک کې د حقیقت ذات الا هو مگر یو الله قدرت نشته چې ته دلته ادراک وکې د ذات ځکه ګوره موسی علیه السلام سوال کوي ربي ارني انظر الیک قال لن ترانی لګور داسې نه ورته الله چې زه نشم لیدلی لن ترانی ته مې نشې کتلی ته زه خو لیدلی خو ته مې نشې کتلی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی که دکې قرار و بیا مې ته کتی شي جبل خو ډېر غټ جبل ده که دکې قرار ټینګوالی و بیا مې ته کتی شي خو که دا مې نشي برداشت کولی بیا مې ته چېرته کتی شي فلما تجلى ربه للجبل حدیث مبارک کې راځي لږ تجلا الله وکړه لږ دومره لږ چې تجلا د خپل ذات منور وکړه په غره جعله دکا ذره ذره شغل نو ګوره موسی علیه السلام بېهوښ نو الله ذات ادراک د حقیقت چوک نشي کوای په عالمي دنیا کې اگر که ممکن ده محال نه ده خو تا کې استطاعت نشته ته نشي کتای که محال وی به موسی علیه السلام سوال نه کولای ځکه موسی علیه السلام خو نبي ده نو نبي بیا محالاتو سوال کوي چې یو شی محال وي عدم ضروري وي وجود ممتنع بیا داسې شي سوال کوي نبي هغه لوی شان لري عند الله بیا موسی علیه السلام سوال ولې کولی چې ربي ارني انظر الیک پته ولګېده چې الله رؤیت ممکن خدا په دې دنیا خو واقع نه ده دې وجې ادراک د کنې حقیقت نه کېږي تا کې استطاعت نشته قیامت پر ورځ به الله مونږ وینو فینسون النعیم اذا رأوه کله چې رب سبحانه مومنان وویني جنتونه به ویر شي جنتونه به ویر شي الله دې موږ ته ایمان نصیب کړي الله دې اخر ختم ایمان خالي والظاهر بصفات والباطن بذات او مولانا قدیم الله مو مولا ده متصرف ده نعم المولا و نعم النصير ډېر ښه مولا دی او ډېر ښه مددګار نعم المولا و نعم النصير خالي ليس كمثله شيء دې باندې وباس کړو څه ټیم شو یا ملا میروال نشي تللی Oh,